أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1 آیات نمبر 4 او 5 دا ویلې کېږي. نن چې دا کم درس دی نو دې سره نو هغه هم یو څو واقعي تړلې شوي دي. اصل کې تفاسیر دی ټولو چې نو هغه لیکلی او د دغه واقع تعلق هم د آیات نمبر 8 د اختتامه پورې دی. خو بیا دلته چې نو هغه د ټیم مسله وي نو د دغه ټیم د مسلې په وجه باندې چې نو هغه به مونږ د دوه آیاتونه ووایو. واقع چې نو د هغې به پوره شي چې دغه آیاتونه ولګي او بیا به د هغې تفسیري بحث نو هغه نور انشاءالله سبا کې خیري کوم. دینه مخکې آیاتونو کې الله جل جلاله چې نو هغه دوی له ترغیب ورکړو چې تاسو اتباع کوئ او په دغه اتباع کې به تاسو دپاره چې نو هغه کامیابي او کامراني وي. اوس دې آیاتونو کې الله جل جلاله چې نو هغه بني اسرائیلو ته چې نو هغه تنبیه ذکر کوي که چېرته تاسو مخالفت وکړلو نو د مخالفت په صورت کې و بیا تاسو ته چې نو هغه زجر راځي د الله رب العزت غریف او پکړ چې نو هغه به د باندې راځي. نو قرآن کې دلته الله جل جلاله د دوه واقعو چې نو هغه تذکره کړې ده او احادیث او تاریخ په کتابونو کې دلته چې نو هغه شپږ واقع لیکلي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه خپل کتاب معارف القرآن کې تفسیر معارف القرآن کې چې نو هغه ذکر کړی دي او دا غوی نقل کړي د بیان القرآن او بیان القرآن چې نو هغه نقل کړي د تفسیر چې نو هغه د تفسیر حقانی نه. نو دا غي کې چې نو هغه د واقع لیکلي د دې سره شپږ واقعات چې نو هغه تعلق ساتي. اولنۍ واقع چې نو هغه کله چې حضرت سلیمان علیه السلام بانی مسجد اقصی چې نو هغه وفات شولو نو دا هغه د وفات نه وروستو د بیت المقدس چې کم حاکم و نو هغه بېدینه او بدعمله شولو بدعملي چې نو هغه اختیار کړه. نو الله رب العزت د مصر یو بادشاه په دوی باندې چې نو هغه زورور او غالب کړلو. د هغه د بیت المقدس چې نو هغه سره او سپین زردی چې نو هغه ویوړل خو دوره قدرې وه چې بیت المقدس او د فلسطین دغه ښار دی چې نو هغې منهدم نه کړلو دی وران نه کړو دی په خپل ځای پرېښودو. بیا د دغې نه وروسته تقریبا 400 کاله بعد دویمه واقع چې نو هغه دا لیکل تغار دې نه تقریبا 400 کاله وروستو بیت المقدس کې چې کم کسان پاتې کېدل نو په هغې کې بعضې یهودو چې نو هغه بت پرستي شروع کړله او بعضې په خپلو کې چې نو په آپس کې چې نو بې اتفاقۍ او په جنګ او جګړه باندې چې نو هغه شولو. نو د دې د دغې نحوست په وجه الله رب العزت په دوی باندې بیا د مصر چې نو هغه یو بل بادشاه هغه پې مقرر کړلو د هغه په دوی باندې چړهایي وکړله او دې پرې نه چې نو هغه د دوی مال جان اخیستلو سره سره د بیت المقدس د دغې چې نو هغه نو مسجد اقصی د دغه تعمیر ته چې نو هغې هم نقصان ورسول او دغه ښار چې نو هغې هم پوره وران کړلو. دریم ځل باندې چې نو هغه بیا د دغې نه وروسته یو څو کاله وروستو بخت نصر چې نو هغه الله جل جلاله بیا په دوی باندې چې نو دوی بیا چې کله نافرماني وکړله نو الله پاک په دوی باندې چې نو هغه بخت نصر چې نو هغه مقرر کړلو د هغه په دوی باندې مسلط شولو په دغې ښار باندې چې نو هغې چړهایي وکړله او فتح چې نو هغې دغه ښار یې فتح کړلو او د بیت المقدس چې کم مال وغیره ول هغې ټول چې نو هغې ویوړل او دغه یهود چې نو هغې دوی خپل قید و بند کې راویستل دوی قیدیان جوړ کړلو او دوی بیا د هغه ځای نه چې نو ځان سره بوتلل. خو په دغه وخت کې چې د بیت المقدس کم بادشاه ولو
نو د هغوی د خاندان نه یو کس چې دی نو هغه یې پې پرېښودلو د هغې خپل قایم مقام هلته خپل گورنر حاکم جوړ کو پاتې کو. څلورمه واقع چې دی نو هغې لیکلې ده او دا واقع دا او شپږمه واقع چې دی نو اکثر حضرات لیکلي او په هغې باندې بیا د حدیث دلیل هم پیش کړی دی. نو څلورمه واقع چې دی نو هغه دا وه چې د دغې نه وروستو دغه کم بادشاه چې دی نو هغې پاتې کړو نو بخت نصر دی خپل قایم مقام حاکم جوړ کو پاتې کو په دغې ځای کې. نو دغې بادشاه چې دی نو هغه بیا بت پرستي شروع کړه، بدعملي چې دی نو هغې شروع کړه او د دغې سره سره د بخت نصر چې دی نو د هغه هم بغاوت وکړلو. نو چې کله د هغې بغاوت وکړلو نو دې پیرې دغه د بابل ایران ښار چې دی نو هغه بادشاه بخت نصر د چې دی نو هغه د مخکې نه څو چنده سیوا چې دی نو هغه حمله یې وکړله او په بیت المقدس فلسطین په دې علاقې دومره وینې چې دی نو هغې وبهوله چې د هغې څه انتها نه. تاریخ کې چې دی نو هغه راځي وایي دومره وینې چې دی نو هغې بهولې وه چې د هغوی د اسونو خپې زنګونانو پورې چې دی نو هغه به یې نه راتله چې خپه به یې کېښوده قدم به یې کېښودو نو دومره چې دی نو هغه به شولو. او بیا یې د دغه سره چې دی نو هغه ډېر شی بني اسرائیل چې دی نو هغې ځان سره تقریبا دنیا شي چې دی نو هغې ځان سره چې کړل قید یې کړل بوی تلل ځوانان چې دی نو هغې وله مړه کړل ماشومانان او ښځې چې دی نو هغې وله خپلې وینځې او غلامان چې دی نو هغې جوړې کړو او دا یې وړل. او بیا تقریبا دا د مخکینۍ حادثې نه 415 کاله بعد چې دی نو هغه راغلې وه. دوی د دغه ځای نه چې دی نو هغې جلاوطن کول او بابل ښار ته چې دی نو هغې بوتلل. هلته به دوی د ذلت سره چې دی نو هغه اوسېدل او یا کاله چې دی نو هغه په دې کې تیر شول. بیا د ایران یو بادشاه چې دی نو هغه ولګېد او بابل ښار باندې چې دی نو هغې حمله وکړله او دغه بابل ښار چې دی نو هغې فتح کړلو. نو چې کله دغه بابل ښار چې دی نو هغې فتح کړلو بیا څه وخت بعد د دوی چې دی نو هغه په دغې یهودو باندې کم چې په چې دی نو بابل کې هلته جلاوطن ول په دوی باندې رحم رالو او دوی واپس چې نو هغه ملک شام ته چې نو هغې راولېږل او د دوی سره چې کم سامانونه وغیره ول نو دوی چې نو هغه سامانونه دی ول ورکړل. خو دغه وخت کې دغې یهودو د خپل دغه مکارتوب نه او د خپل بدعملۍ نه د هغې نه چې نو هغې توبه وباسلې وه. د دغې نه وروسته د یهود دوی بیا چې نو هغه په شام کې آباد شول. دې ته په هغه وخت کې چې نو هغه شام ویلو. شام چې نو هغه د څلور چې نو هغه ملکونو ته وایي فلسطین، اردن او شام او د چې نو هغه لیبیا. دا چې نو هغه دا ټول په هغه وخت کې ټول یو شام ولو. بیا وروسته چې نو هغه اوس یا موجوده کم اسرائیل دی دا پکې ولو نو دی چې نو هغه ټول یو شام ولو. خدا هم د دغې چې نو هغه امریکې او د دغې خلکو سازش ولو د دوی په سازش باندې چې نو هغه دا ټول جدا جدا ملکونه چې نو هغې جوړ کړل او هر یو خپل ځان ته چې نو هغې محتاج کو. پاپس کې دغه مسلمانان ملکونه دي دوی پاپس کې یو بل سره نه کینی او د هغوی سره چې نو هغه کینی او د هغوی هره خبره چې نو هغه اوري. پنځمه واقع چې نو هغه دا وله چې کله دغه یهود هلته لږ مطمئن شولو او دوی ته دوباره چې نو هغه لږ قوت او طاقت چې نو هغه حاصل شولو نو د دغې قوت او طاقت حاصلېدو نه وروستو دوی نه بیا خپل هغه ماضي چې نو هغه یېره شوله خپل هغه حالت او ذلت او خواري چې نو هغه د یېره شوله. دوی دوباره چې نو هغه بیا بدعملۍ چې نو هغه یې شروع کړلې. نو دغه وخت کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش نه 100 او یا کاله مخکې چې نو هغه دا واقع راغلی وه. نو په دې کې چې نو هغه د انطاکیې چې کم بادشاه ولو نو د هغه په دوی باندې چې نو هغه چړهایي وکړله د هغه دوی چې نو دغه علاقې فتح کړله او په دغه وخت کې 40,000 یهود چې نو هغې قتل کړل 40,000 چې نو هغې قیدیان کړل او غلامان چې نو هغې جوړ کړلو او د بیت المقدس د دې چې نو مسجد اقصی دوره بې حرمتي چې نو هغې وکړله چې داسې چې نو هغه چا نه کړي. بیا د دغې نه وروستو بیا په دوی باندې چې نو هغه د سلاطین روم نه کم چې د روم چې نو هغه بادشاهان ول نو د هغوی کې یو کس چې نو هغه په دوی باندې بیا دوباره چې نو هغه حمله وکړله
او د دغه کس نه چې نو هغه سو کړلو دوی اخلاص کړل او دوی واپس چې نو هغه بیا په شام کې آباد کړل دغه وخت کې عیسی علیه السلام لا پیدایش نو شه د دغه دوباره حاصلېدلو نه وروستو اته کاله بعد بیا د حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه پیدایش وشو شپږم واقع چې نو هغه دا و چې کله حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه الله رب العزت چې نو هغه اسمان ته اوچت کړلو نو چې عیسی علیه السلام الله پاک چې نو هغه اسمان ته اوچت کړلو نو د هغوی د اسمان ته د اوچتېدلو نه وروستو څلوېښت کاله بعد چې نو هغه د قواخي راشنه په دغه وخت کې چې نو هغه هم یهودو د خپل حکمران سلاطین روم چې نو هغوی بغاوت اختیار کړلو د هغوی چې نو هغه بغاوت اختیار کړو رومیانو چې نو هغه دغه ښار دا چې نو هغه تباه کړلو د دې چې نو هغه مخکې چې کم حالات ولو د هغه شانت چې نو هغه بیا سکړلو تباه او برباد چې نو هغه کړلو بیا دغه نه اورستو د جمعه د قشانتی مسجد اقصی دا ویران او خراب چې نو هغه پروت ولو بیا چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه وخت رالو دغه اقتدار رالو نو د هغه وخت پورې د مسجد اقصی د قشانتی ویران او خراب چې نو هغه پروت ولو بیا دغه په دور کې دغه دوباره چې نو هغه بیا د جمعه د واپس چې نو هغه آباد کړل او قشانتی چې نو هغه جوړ کړل نو دې چې نو هغه د شپږ واقع چې نو هغه تاریخ لیکنی دوه واقع چې نو هغه قرآن ذکر کړي خو قرآن د دغه دوه واقعو چې نو هغه تعیین نه کړي چې دا کومې واقع دي حضرات مفسرین چې نو هغه لیکلي دي چې دا دوه واقع د شپږمه او څلورمه چې نو هغه واقع ده او باغې په دلیل کې علامه قرطبي رحمت الله علیه چې نو هغه بیا یو حدیث چې نو هغه نقل کړی دی د هغه حدیث مفهوم او ترجمه چې نو هغه مفتی شفیع رحمه الله چې نو هغه معارف القرآن کې چې نو هغه ذکر کړی ده حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی علیه السلام ته چې نو هغه عرض وکړلو چې بیت المقدس چې نو هغه د الله رب العزت په نسبت باندې څومره عظیم القدر مسجد دی جماعت دی نبی علیه السلام فرمایل چې د دنیا په کورونو کې دی ته چې نو هغه یو ممتاز عظمت والا کور دی دی ته الله رب العزت چې نو هغه عظمت ورکړی دی چې الله رب العزت د حضرت سلیمان بن داود علیه السلام چې نو په لاس جوړ کړو سرو زرو سپینو زرو جواهرات باندې یاقوت زمرد زبرجد باندې چې کله چې نو الله رب العزت دای جوړولو نو الله رب العزت حضرت سلیمان علیه السلام تابع چې نو هغه جنات کړل دوی چې نو هغه د سلیمان علیه السلام تابع ول او دوی چې نو هغه مختلف جواهرات هر څه راوړل او دای جوړولو نو بیا ورته ما عرض وکړو چې د الله رسوله بیت المقدس نه چې نو هغه د سونا سره زر سپین زر دا چې نو هغه بیا څنګه وړي شو نو نبی علیه السلام فرمایلو چې کله بن اسرائیل د الله تعالی نافرمانی وکړله ګناهونه او بد عملیانو کې چې نو هغه مبتلا شول نو الله جل جلاله دوی د الله رب العزت پیغمبران چې نو هغه قتلول نو الله پاک په دوی باندې بخت نصر چې نو هغه بادشاه مسلط کو چې هغه مجوسی او ایرانیو د هغه په دوی باندې اوو کالو پورې چې نو هغه مسلط ولو بیت المقدس باندې په دغه علاقې چې نو هغه حکومت چې نو هغه کولو چې کم ته حضور علیه السلام فرمایل چې قرآن کې الله پاک اشاره کړل فاذا جاء وعد اولاهما باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید نو دغه چې نو هغه نه اشاره کیږي دی وکړلو او د چې نو هغه دومره قتل و غارت دلته وکړو چې د دوی سړی چې نو هغه قتل کړل ښځې او بچي ول چې نو هغه قیدیان جوړ کړل د بیت المقدس تمام چې نو هغه مال او سونه چاندي جواهرات دی ویوړل په 100,000 او یا زر چې نو هغه گاډو کې اسانو او خانو باندې چې نو هغه دی دا ویوړل او خپل ملک بابل کې چې نو آلته کې خودل بیا په دغه باندې چې نو هغه سل کاله پورې چې نو هغه بن اسرائیل د قشانتي خپل غلامان جوړ کړو د مشقت او د ذلت ون چې نو هغه تیرولو بیا دغه نه اورستو الله رب العزت د فارس یو بادشاه دا غي چې نو هغه د دوی په مقابله کې راپاسولو او دا غي بابل خار چې نو هغه فتح کړلو آلته چې کم باقی مانده چې نو هغه بن اسرائیل ول دی چې نو يهوديان ول نو دی د بخت نصر د قید نه آزاد کړل او سوره مال او د هر څه چې ول دغه واپس بیت المقدس ته چې نو هغه راوړل او دی ټول چې نو آلته په بیت المقدس ته ورسول او بیا بنی اسرائیل چې نو هغه دوی ته حکم وکړو
چې وس که چېرته تاسو دوباره بیا چې دی نو هغه نافرماني وکړه نو موږ به د سره بیا د شانتې د قید او د قتل سزا چې دی نو هغه بدل درکو. کوم چې قرآن پاک دی آیات کې اشاره ده عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا نو دې نه مراد چې نو هغه د کړی. بیا د دغې نه وروستو بني اسرائیل چې نو هغه دوباره دوی بیا چې نو هغه نافرماني وکړله او چې کله دغه نافرماني او دی طرف ته رالل نو الله رب العزت په دوی باندې د روم یو بادشاه چې دی نو هغه مسلط کړلو چې کوم کې د آیات ته اشاره د الله پیغمبر فرمایي اذا جاء وعد الاخرة لیسوء وجوهکم نو دینه مراد چې نو هغه شاه روم دی چې هغه په دوی باندې نو هغه په دریابي لارې هم او د وچوبې په لار په دواړو طرفونو باندې چې نو هغه په دوی باندې حملې وکړله. بیت المقدس تمام مال هر څه چې نو هغه بیا په 1,00,000 او 80,000 گاړو باندې چې نو د هغې سامانونه هر څه ویړل او خپل کنیست الذهب ته ویړل په هغې کې چې نو هغې کېښودل او وی تر اوسه پورې دي دا به بیا چې نو هغه د حضرت امام مهدي رحمت الله علیه چې نو هغه کله راشي نو هغه چې بیت المقدس فتح کړي نو هغه به بیا واپس په دغه شانتې دومره گاړو کې چې نو هغه راوړي او دلته به حواله کړي بیا به بیت المقدس چې نو هغې باندې څه وکړي آباد کړي. نو د حدیث مبارکه پر روز سره هم دی نه معلومیږي چې دغه دوه چې نو هغه څه واقع دي. نو دا د دې متعلق چې کومې واقع وي د دې ځینې والا اغزې پورې حدیث د هغې وشو نو اوس به لفظي ترجمه وکړو سبا کې خیر و بیا انشاءالله چې نو هغه تفسیري په دې کې بحث وکړو. وقضینا او فیصله مونږ اورولې وه الی بني اسرائیل بني اسرائیلو ته فی الکتاب په کتاب کې لتفسدن چې تاسو به فساد کوئ فی الارض په ځمکه کې مرتین دوه ځله ولتعلن علوا کبیرا او تاسو به خامخا سرکشي کوئ سرکشي لویه. فاذا جاء وعد اولاهما نو پس هر کله چې راشي وخت اولنی وعدې د دې دواړو کې فبعثنا نو مونږ راولېږل علیکم په تاسو باندې عبادن بندګان لنا زمونږ اولی بأس شدید چې دا ډېر سخت جنگ ببر ول فجاسو خلال الدیار پس دوی چې دی نو هغه ورننوتل په منځ د کورونو کې وکان وعدا مفعولا او دا وعده چې نو پوره کېدله به